मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। द कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पदी आयत करीमा की अल्लाह जल्ल शानहु इरशाद फरमाई चिकला कुरान मजीद उलुस्तली शी नो तासु वौरी او خاموش پاتې شي، غلی پاتې شي چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. تمام مفسرین کرامو په نظر باندې دا آیت کریمه د مانځه په باره کې دی. لہذا په مانځه کې چې کله امام قرائت کوي نو مقتدی به خاموشۍ سره او په سکون سره به اوري. مقتدی به د امام شاته به قرائت نه کوي. واذا قرئ القرآن فاستمعوا چې کله قرآن مجید لوستل کېږي نو تاسو واورئ. نو یو مقتدی زړه کې دا سوال راځي چې امام په رو باندې یعنی سرن قرائت کوي، جهرن نه کوي، اوچت اواز سره نه کوي، نو زه څه وکړم؟ آیا په دې حالت کې زه امام پسې لوستی شم؟ رب کائنات فرمایي چې نه وانصتو، که اورېدی شي نو فاستمعوا واوره، او که نشي اورېدی وانصتو خاموش پاتې شه لعلکم ترحمون چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. لہذا چرې هم مقتدي دا د امام پسې به قرائت نه کوي. سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، چې د کم مقتدی امام وي نو د امام قرائت دا د مقتدی قرائت دی. دی حدیث مبارکه نه هم ثابته شوه چې کله یو مقتدی د امام اقتدا کوي نو د امام قرائت دا د مقتدی قرائت دی. څرنګه چې جمعې په ورځ باندې امام خطبه وي ټول سامعین اوري، نو د یو امام خطبه د ټولو مقتدیانو لپاره کافي وي. بعینه دغسې ډېر مثالونه په قرآن او سنت کې موجود دی. لہذا خلاصه د مسلې دا دی چې کله یو مقتدی د امام اقتدا کوي نو سوای د تسبیحاتو نه مقتدی به امام شاته به قرائت نه کوي. چې کم اوریدی شي نو به اوري، او که نشي اوریدی نو بیا خاموشۍ سره به هغه اوري، خاموش به پاتې شي. نو دغه د قرآن او د سنت هغه دلایل دی چې کم اقرب الی سنت دی، سنت ته زیات نه زیات نزدې دی. لہذا د قرآن کریم دی آیت مبارکه او دی حدیث مبارکه نه دا مسله معلومه شوه چې کله موږ او تاسو د امام اقتدا کوو نو د امام په اقتدا کې د امام قرائت د مقتدی لپاره دا کافي شي. الله تبارک وتعالی موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.